د دریو کسانو دعا الله رب العزت په ټول عمر کې نه قبلې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف دی چې د دریو کسانو دعا به نه قبلې. دا ویډیو سره ضرور وره حدیث شریف ته بیانوم چې کوم درې کسان دي. نو کچې تاسو هم دغه دریو کسان نه نو توبه وباسي الله رب العزت ته، او ان شاء الله تعالی چې بیا کومه دعا کوي الله به ضرور قبلې. حدیث شریف بیانول نه مخکې تاسو ته یو اپیل کوم، کلم چې تاسو په سوشل میډیا باندې فیسبوک کې په هر پلیټ فارم باندې تاسو ته یو اسلامي ویډیو هغه وظیفه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی هغه تاسو ته ضرور شیر کړئ. دا سوشل میډیا موږ سره باندې استعمال په دې باندې نیک کار کول پکار دي. موږ به چې کوم په قبر کې پراته یو او استاد ویډیو شیر کولو د وجه به یو کس عمل کړي وي تا ته چې کوم په قبر کې ثواب درکړي. حدیث شریف دا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دریو کسانو دعا الله رب العزت بالکل پهله کس هغه دی چې د هغه کمایي دا د حرامو ده، خوراک سکاک جامه پیزار دا چې کوم دی د هغه حرام دي. دویم هغه کس چې خالی ټیم مو ته ملاویږي بس د بل مسلمان رور غیبت چې کوم دی شروع کړي بل مسلمان رور. دریم هغه کس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د بل مسلمان ورور سره په زړه کې بغض ساتي د هغه دعا به چې کوم دی الله رب العزت چرته هم نه قبلوي. نو دا ویډیو خپله مه ګورئ، مخکې چې کوم دی ملګرو سره شیر